مختصر شانت کې تعارف وکړئ بیا هغې نه بعد ووایئ چې دا کوم تاسو نن کلي کچهري دلته کې راغوښتې وه دې باره کې تفصیلات ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تعارف خدا ہے کہ متحدہ پراپرٹی ڈیلر اور متحدہ تاجران خیبر پختونخوا کا صدر اور یہ سارا ہمارا کیبنٹ نو کلی کچہری مقصد خمداد ہے کہ عواموں کی آگاہی مہم چلولی او عوام په دې خبره باندې آگاه کولی چې بھئی معاشره به څنګه پاکیږي د آیسو خلاف به جدوجہد څنګه کې د پولیس سره به تعاون څنګه کې کرائم به څنګه ختمیږي همدغه د کلی کچهری په دا یو کمپین دی نو دغه کمپین الحمدلله زمون چالو دی او دا بټول خیبر پختونخوا کې لګیږي چلیږي چې د امن لپاره کردار د سوکالۍ لپاره چې امن وی روزګار بوموي سوک بوموي چین بوموي راحت بوموي نو چې امن نه نو به روزګار وي نه به چین وي نه به سکون وي د دغه په حواله سره موږ نن پروګرام کړو. د فقیرآباد سرکل تاسو مختلف ډي اس پی ایس پی ایس ایچ او شو ته پاړ پوریدار اغوستي و دا غوینه تاسو څونه خده پورې مطمئن یې چې تاسو هغوی ته دا کمې مسلې کې خو دې باندې به هغوی اقدام وکړي؟ یاره د پولیس نه خو موږ مطمئن ځکه یو چې زموږ خو د پولیس سره واسطه ده منګه د ایس ایچ او کارکردګیم ګورو منګه د ډي اس پی کارکردګیم ګورو منګه د ایس پی ډیویژن چې کوم دی دغه کارکردګیم ګورو نو دې وخت کې د ایس ایچ او پاړې پورا او د فقیرآباد او د ایس پی فقیرآباد ډیویژن دغه کارکردګۍ کې منګه څه وزن وکړو دې دپاره مو راوغوښتل چې د دې افصل افزایي وشي او وګړي مهم شروع. الرحمن الرحیم. زه سجاد وحید آل شوز میکر ایسوسییشن کې پی کې صدر متحده تاجران سیکریټري جنرال مرکزی. نن دغه مقصد او زموږ د عوام مقصد دا چې خپل کوم کینو یو بل سره مشوره وکړو چې زموږ د عوامو کم د پولیسو نه خوف ته چې تانو ته نه ورځي او یا دینه پریشرایز کیږي نو دا مونږ یو اول خو مونږ عام اولس له دا پیغام ورکو چې خپلو ایس ایچ اوګانو مرزاګانو ډي اس پیګانو ایس پی سیګانو سره کې نه هغې ته څه شکایت یې ورته کوي ټیک شو جي بل بیا موږ پولیس دپاره هم هغې ته دویل چې بهی زموږ سیول کپړو کې چې کم ملګری راځي یا بازار صدور راځي نو هغې ځان ته رانږدې کړي چې دغې دا خوف ختم شي نو چې دا کله خوف ختم شي یو بل سره به مونږ او تاسو کینو خبره اتره به کوو نو په دې وجه به چې کوم دی جرایم ختمېږي یعنې که مونږ انفارمیشن راکړو عوامو ته دا وایم چې برای مهرباني چې کله هم څه خبره اتره وي خپلو علاقو تاڼو ته ځئ کې تعلق علاقو تاڼو ته نه ځئ ایس پی ته وای ایس ایس پی ته وای ایس پی اپریشن ته وای سی سی پی او صاحب ته وای که هغې ته هم نه وای مونږ سره خپلو صدورو سره ملاویږي سره خپل یو خبره شیر کړو چې بهی دلته جرایم دی انشاءالله مونږ به خبره هغې ته یو ښه طریقې سره رسو نو دا جرایم خاتمه به داسې کېږي. الرحمن الرحیم. متحده تاجران چیرمین حاجی ظاهر شاه یم او د پاسبان پاکستان صوبایي صدر ضلع پېښور صدر حاجی ظاهر شاه یم. دا کوم پروګرام چې نن د کلي کچهرې وشو د عوامو د پولیس مینس کې هغه روابط جوړولو او هغه روابط داسې جوړولو چې موږ بلا خوب بلا ججک پولیس ته خلک خپل شکایت وکړي او خپل مسایل ته تپوس وکړي او بیا د هغې په اګینس کې پولیس د هغې مخنیوی وکړي او د دې علاقې نه د دې سیمې نه چونکې موږ د تاجرانو مشري کوو نو دلته زما د تاجر برادري ډېره بې انتها پرته ده نو چې دلته امن وي نو زما تاجر به روزګار وي کاروبار به وي هر یو شی به روان وي روا دوام به وي خو که چې دلته داسې سنیچینګ کېږي وخت بې وخته سړی راوتی نه شي نو د سهار مانځله د ماسوتن مانځله هم به دا خلک منې شي او جوماتونو ته به بیا نه راځي که دا حالت نو دلته موږ د کراچۍ حالات نه جوړول غواړو د دې کلي کچهري اصل مقصد دا چې زموږ کوم پولیس فورس چې دي ته دا پته ولګي چې عوام آګاه دي په دې خبرو باندې دلته نه دا ناسور که د آیس دي که د سنیچینګ وي که داسې نوره رهزني وي د دې ختمولو اګینسټ موږ دا کلي کچهري کړې وه او په هغې کې زه د نجي پټرولینګ والا شاهجان خان او د جانماتونو ته به بیا نه راځي که دا حالات نو دلته موږ د کراچۍ حالات نه جوړول غواړو د دې کلي کچهري اصل مقصد دا چې زموږ کوم پولیس فورس چې دي ته دا پته ولګي چې عوام آګاه دي په دې خبرو باندې دلته نه دا ناسور که د آیس دي که د سنیچینګ وي که داسې نوره رهزني وي د دې ختمولو اګینسټ موږ دا کلي کچهري کړې وه او په هغې کې زه د نجي پټرولینګ والا شاهجان خان او د جانس خان او د هغې د پوره ټیم ډېره شکریه ادا کوو چې دا کلي کچهري منعقد کا او نن دا بهترین پروګرام وشو د دې ټول کریډټ سیراز شاهجان خان له ورکوم. جانس خان مې نوم دی د خوشحال بازار صدر یم متحده تاجران نن دلته په خیبر شادیحال کې یو کلي کچهري منعقد کړې وه پکې ایس پی فقیرآباد جناب خالد خان صاحب ایس پی فقیرآباد علي عباد صاحب او زمونږ د دوانو تاڼو چې کوم ډي اس پی صاحبان دي ملک جان صاحب یې شو او جاوید مروت صاحب راغلی موږ د هغوی شکریه هم ادا کوو چې دلته راغلل زمونږ پروګرام کې شرکت وکړو بل زمونږ د دې پروګرام مقصد مطلب دغه چې مونږ د عوامو د پولیس ترمنځ چې دا کومې فاصلې دي چې دا ختمې کړو
دلته مختلف قسم خبرې چې کوم دی ان شاء الله ډسکس شولې پکې سټریټ کرایمز چې کوم دی په دې باندې زمونږ صدور ډېرې زیاتې خبرې وکړلې ایس پی صاحب په نوټس کې هم دا خبره راوستله چې دا کم کرایمز کېږي ان شاء الله زمونږ د متحده تاجران ټول ټیم به ان شاء الله تاسو سره ولاړي تاسو ځان نه ان شاء الله موږ به په هر محاذ باندې تاسو سره سپورټ کوو اس ایچ اوګانو صاحبانو ته مو ویل چې دلته په آرمي سپلای روډ باندې زمونږ یو ګمبیره مسله ده چې په هغې کې چې کوم دی د ایس ماران نازي دلته په دې ګودامونو کې چې کوم دی زمونږ بچي دغه کوي ګیمونه کوي د بدنصیبۍ نه چې کوم دی زمونږ سره چې کوم دی پلی ګراوند اویلیبل نه دی د حکومت د ناقصه پالیسۍ په وجه باندې نو زمونږ بچي په دې ګودامونو کې کرکټ کوي او په سیکنډ ټایم کې بیا هغې کې چې کوم دی ایسماران نشیان چې کوم دی دلته راځي نو موږ د ایس ایچ او صاحب په نوټس کې دا خبره راوستله ولې چې دا زمونږ بچي دي دا د خاورې سباوند دی او دا چې کوم دی د راتلونکي مستقبل زیری دی او همدا به چې کوم دی داسې افسران جوړیږي همدا به د پاکستان د ترقۍ دپاره د پښتونخوا دپاره د دې خاورې د ولس دپاره کار کوي نو هغوی موږ له انشاءالله ډېر یو مثبته پیغام راکړو هغوی دا خبره وکړله چې انشاءالله ستاسو چې کومې مسایل دي د تاجرانو وي د عوامو وي نو انشاءالله هغوی دا تعاون وکړو چې موږ به انشاءالله په دې باندې فیل فور کار کوو او इंशाल्लाह دا ټولې مسئلې به ختمه का बहुत सख्त हूँ लेकिन उस दिन जब मैं स्पीच करता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है क्योंकि यही जो पुलिस का जो हमारे जवान हैं और ये जाम शहादत नोश कर रहे हैं तो इनके पीछे जो बच्चे हैं इनके ख़ानदान वाले हैं उनका पूछने वाला कोई नहीं।